أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. سورة طه 83 نمبر آیات. په دې 83 نمبر آیات کې د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام د واقعي یو بل حالات ذکر کیږي. ان الله تعالی احسانات او د بنی اسرائیل نمک حرامي ذکر کیږي. الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې وما اعجلک عن قومک یا موسی. سچ په جلتۍ باندې را وسته د خپل قوم نه اے موسی علیه السلام. د دې حاصل دا دی چې کله په دریای نیل باندې دوی پوری وتل وړاندې سزګینه پورې چې سفر وکړو دوی یو قوم ولید چې د بتانو عبادت وکاو. نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته ویل چې وګوره دې خلکو ځان له یو خسته خدای جوړ کړی دی او مخې ته ودرولې د عبادت یې کوي تم منګله د سیو جوړ دا واقعیا مخکې زی بزی باندې ځینې جزئیات تیر شوي دي ځینې به وروسته راشي. موسی علیه السلام دې ته غوسه شو او تاسو کې د جاهلیت زبردست آثار موجود دي. انکم قوم تجهلون، تاسو بیوقوفه خلک او د دې ګټو عبادت والا خلک چې کوم دی تاسو ته اوچت خلک کاریږي دا خو په خپله باندې باطل عمل دی او دا خلک بېلارې دي. د دغې نه چې وړاندې لاړل نو دوی د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړله چې موږ له یو کتاب یو قانون پکار دی چې په هغې باندې سړی ژوند تېروي او که ته بیا نه یې نو چې موږ هغه ګورو د هغې باندې عمل کړو. موسی علیه السلام الله تعالی نه وغوښتله، الله تعالی ورته هدایت ورکړه چې ته به داسې وکړي چې کوهي تور ته به راشي خپل قوم به هم ځان سره راولي. قوم به د کوهي تور ښی طرف ته کې دیره شي، ته به 30 ورځې روژه ونیسي. د روژې نیولو نه بعد به تا ته آسماني کتاب میلاو شي. دغه واقعه چې تفصیلا په حدیث البطون په نوم باندې په نسائی شریف کې موجود ده. نو بس موسی علیه السلام دوی ته خبره وکړله چې زه مخکې زه روژه به نیسم، تیاری به کومه، د الله امر دی، زه کوشش کوم چې ټول نه مخکې حاضر شم چې الله تعالی نه ډېر راضي شي. د دې داسې مثال لکه د فرض لمونځ ټایم چې رانږدې شي اذان نه شي یو سړی مخکې لاړ شي د اذان نه مخکې هلته کې انتظار کوي چې څه وخت وشي. نو موسی علیه السلام په دغه جذبه باندې مخکې لاړ، قوم یې شاته پاتې شو، قوم وروسته او دغه هارون علیه السلام ورته حواله شي چې هارون علیه السلام زما نایب دی، تاسو به زما نه وروسته د خبره اورئ، سرکشي به نه کوئ. په دې منځ کې چې دوی په لاره باندې روان دي او کافي سفر دی بیا د مزل دی. ځینو روایاتو کې دي چې هارون علیه السلام د خپل قوم ته خلکو ته وویل بني اسرائیلو ته چې تاسو سره کوم د فرعونیانو امانتونه دي نو هغه امانتونه استعمال شرعا جایز نه دی. هغه امانتونه راوړه چې زه یو ځای کې کېدم او په هغې باندې اور بل کړم چې ولې شي یو شی دې جوړ شي او د هغې نه بعد به دغه څیز راوالم او موسی علیه السلام مخې ته به کېدم چې دغه څیز دی د فرعونیانو امانتونه پاتې شوي دي و چې شرعي حکم یې صحیح ما ته خو نه دی معلوم نو چې په آسماني کتاب کې څه حکم راغی هغه شان فیصله به سړی وکړي. په ځینو روایاتو کې دی چې دا عمل د هارون علیه السلام نه و بلکې سامري تحریک وچلاو. دې لښکر کې یو سړی و سامري په نوم باندې چې وروسته د هغې تحقیق روان دی. خلکو ته یې وویل چې ګورئ دغه د فرعونیانو امانتونه زموږ دپاره ګناه ده، وبال دی. امانت حواله کول لازمي خبره ده. فرعونیان غرق شو، موږ د دریای نیل نه دې غاړې پاتې شو، اوس یې چا ته حواله کړي؟ د دې شیزونو نه ځان خلاصو. خلکو ورته ویل څه طریقه وکړو؟ خلک خو سیده خلکو په دې مسله خو نه پوهېدو. ویل زه داسې کار کوم چې دا سامان وړو یو کاندې ته یې ولو، دا سونا وړو یو کاندې ته یې ولو. سامري مخکې یو ډله کانده کې واچوله، خلکو پسې وروسته یو ډله ور واچوله. سامري په خپله باندې زرګر و، د سونا باندې ور بل کړو ولي او ورته کېناست او د هغې نه یو ښایسته سخی جوړ کړو. سخی په داسې طریقه باندې جوړ کړه چې دا ډډ و، ستورې پکې پکې و، په دې کې پونګې ولګاو. نو چې هوا به راتله دې هوا ته به له خوله مخامخ کړه، نو چې هوا راتله بیا به وتله یو اواز غونته پکې هم جوړېدو او دا د سونا نه جوړ د ښایسته غونته کې هم و. سامري په دغه 6,70,000 لښکر کې منډې ترلې ووالې، دعوت یې وچلاو. خلکو ته یې وویل چې ګوره هغه موسی علیه السلام چې کوم خدای خبره کوله هغه دا دی راغلی او موسی علیه السلام بیخي په لاره کې خطا شوی دی، کوهي تور ته تللی، خبره تېره شوې ده او رب چې ورته کومه خبره کړې وه هغه داسې نه و چې کوهي تور ته راشه، ولې زه به درشم
او رب راغې او بس کوه تور موسی علیه السلام کوه تور کې پاتې شو، خطا شو. به د هوا ته مخامخ کو هغه یو आवाज شاندې وکړ، دسه بیمانه وانت کې आवाज څه خبري مبري نه وي لکه څنګه چې پونګي باندې आवाज کې دسه आवाज وکړ. خلکو بغیر د دې نه تحقیق وکړي، چانه تپوس وکړي، د هارون علیه السلام نه وکړي مشوره واري دسه ونه شو. دا خو مخکې د فرعون په معاشره کې پاتې شو. فرعون په معاشره کې زیات عبادت پر غواګانو کېدو، د بوتانو بم کېدو، د نور بم کېدو، د هر څه به کېدو. په دغه ګنده معاشره کې پاتې شو، دغه خراب خویونه پکې نه وتري په دوی کې. نو بس دوی رامنډه کړي، بس ته په عبادت په سیده باندې پریوات. هارون علیه السلام دوی منې کول چې دا کار مه کوئ. سامري خلک ولهم ساو چې دا سامري هم د هارون علیه السلام ټیک سړی نه دی، دا تاسو د خپل رب د بندګۍ نه اړئ، ګناهګارایي مدد مه منئ. چې کله منې کولی نو دې پسې د مخې نه اول ته وارننګ ورکوي چې نه سمېږي دې هم پکې ووژنئ، غاړې ته یې کړي. او دغه شان د کې په عبادت کې اخته شو. دوی په دې فتنه کې اخته وو چې په دې منځ کې الله تعالی موسی علیه السلام ته کوه تور کې وحی وکړه. موسی علیه السلام کوه تور کې او دا تاسو دې وګورئ چې وما اعجلک عن قومک یا موسی، سشي بجلتای باندې راوستي ته اے موسی علیه السلام د خپل قوم ته مخکې ودرالې. تاسو کولو کې مبصرین او درې حکمتونه ذکر کړی دي. یو حکمت دا ذکر کړی د موسی علیه السلام تربیت کول مقصود دي. تربیت دا ده چې کله به یو قوم کې کم مشر رواني په سفر باندې، نو سید القوم بالصبر خادمهم، دا مشر بر دې قوم خدمت کوي، ردینه به شاته رواني. او چې کوم سيزونه چانه پاتې کیږي، څوک د پاتې شي، څوک بیمار شوی په لار باندې ګرځېدلی، هغه کسان به ګوري څوک پاتې نشي، څوک د نه چانه پاتې نشي، شاته به رواني. مخکې لوط علیه السلام واقع کې تاسو اورېدلي وو چې لوط علیه السلام ته الله تعالی ویلي چې کله تاسو د شپې وتلی هجرت هم کوو نو وتبع ادبارهم، ته پسې شاته رواني، مخکې به نه ځي. موسی علیه السلام ته هدایت ورکړه پسې شاته لاړ شي چې د قوم حالات ستا په نظر کې، او ته مخکې راغلی، لهذا د سفر ادب داسې نه خطا شوی. د ځینې علماو کې دا حکمت هم ذکر کړی دی چې د تپوس مقصد دا و چې موسی علیه السلام د خبردارۍ ورکولو چې ستا قوم په فتنه کې اخته شوی دی او ته خبر نه یې. ځکه موسی علیه السلام خو ورته وویل چې دا زما په قدمونو را روان دي او بس رانږدې شوي دي، مخالفت نشي کولی. لیکن الله تعالی خبر کو چې داسې نه ده، قوم دې په فتنه کې اخته دی، سامري ګمراه کړی، بې لارې کړی دی. او رته خود به خود مسله دا معلومیږي چې موسی علیه السلام متکلوی هستی هم په غیب باندې نه پوهېدو، ځکه چې قوم یې بت پرستي شروع کړله، موسی علیه السلام ته پته نشته. او که پته ولګېدل کله چې کله وحی نازله شو هغې نه مخکې نه ونه معلومیږي دا چې علمي غیب صفت د الله تعالی دی، هېڅوک بې هم بل نشي پوهېدلی. نو په دغه طریقه باندې د موسی علیه السلام نه تپوس وشي ته ما اعجلک عن قومک یا موسی، څه چې په جلتۍ باندې راوستې ته د خپل قوم نه ای موسی علیه السلام، دومره مخکې ته ولې راغلې؟ قال موسی علیه السلام ورته ویل هم اولئک دوی دغه دي علی اثر زما په قدمونو را روان دي، څه مطلب رانږدې شوي دي، بس ما ته شاته راپسې دي، رانږدې شوي دي. علی اثر معنا دا ده چې دوی په ما پسې راپسې دي، رانږدې دي. دغه معنا تفسیر مالک القرآن او نور مفسرین نقل کړی ده او دا راجح قول دی، صحیح قول دی. ځینې علما په دې باندې رد هم کړی دی کوم چې د دې زمانې دي، هغې وجه ده علی اثر د خبره صحیح نه ده چې په ما په قدمونو راپسې دي. وایي دا دې معنا دا ده چې هم اولئک علی اثر، دي زما په نقش قدم باندې دي، یعنې ټول په توحید باندې کلک دي، مشرکین پکې نشته. او چې کله پکې شرک نه و نو زما پاتې کېدل پکې ضروري هم نه و، بس هارون علیه السلام ته مې خبره حواله کړه چې درالم. دوی وایي علی اثر چې را روان دي راپسې، وایي دا معنا په دې وجه باندې غلطه ده چې مخکې سورة القصص کې سورة الکهف کې چې کوم واقعه تېره شوې ده نو په دې ټولو کې وایي داسې نه ده راغلی چې ګنې موسی علیه السلام چې په اول ځل باندې کوهي طور ته تللی، قوم هم ورسه تللی وي، قوم ورسه نه و تللی، قوم ورسه وروسته بیا کسان لاړو، په اول ځل ورسره نه. لیکن دا قول مسترد دی، دا صحیح نه دی. ځکه دا موږ منو چې په اول ځل ورسره قوم تللی نه دی، دا موږ منو دی واقع کې هم دی، حدیث البطون نه هم معلومېږي چې په اول ځل ورسره خلک تللی نه دی. لیکن خلکو ته هدایت وو چې تاسو راشئ، خو دوی ونه رسېد، دوی لاندړو. هلته کې سامري په لانجه باندې واړول، خلک درې ډلې شو، دښمنۍ جوړې شولې او کوهي طور ته په ځای باندې پاتې شو لاندړو. اگر چې د هغې صراحت په قرآن کې نشته دی، لیکن د احادیثو نه او د نور آثارو نه معلومېږي دا چې د قوم د راتلو خبره پکې شوې چې دا دې راشي. لیکن قوم لاندړ. موسی علیه السلام یوازې خبرې وکړلې، کتاب یې راوړو، خلک په شرک باندې اخته، موسی علیه السلام واپس د توبې ترغیب ورکړو،
سخترینو توبه الله تعالی حکم ورته وکړ چې بس یو بل وجني دوی علاقې ته شړې ته لاړل تورې وستلې په دې باندې الله تعالی یو تور تیار را وستله او بل تور تیار کې به بل باندې شروع وکړه یو قول پکې دا هم د اصل بیان نقل کړی دی چې په دغه تور تیار کې 50,000 مړي په دې ټیم کې وشو په تور باندې وولې شو او بیا حکم راغی چې بس کم چې ژوندې پاتې نور یو بل موخه نو دغه روایت نه معلومیږي دغه احوال نه معلومیږي چې موسی علیه السلام ته د قوم د راوستلو هدایت وو چې قوم ځان سره راولي کوی تور به خې طرف کې به دی راکی او ته به کوی تور تراش د ډیر ورځې اعتکاف او د روزې نه بعد وتا ته آسماني کتاب میلاو شي او کمی خبرې چې د الله تعالی موسی علیه السلام سره کوي دی به هم دغه سګین نه واوري او اطمینان به راشي چونکه دوی خلانړو پاتې شو په دغه پیتنه کې اخته موسی علیه السلام کتاب راوړ توبه ترغیب ورکو کم کسان چې ژوندې پاتې شو توبه وستله او کم چې مسلمانانو د مخکې نه مسلمانانو وو موسی علیه السلام کتاب ورته وړاندې کړه کتاب د آسماني کتاب دی نو بده کې بس فتنې را برسېره شوې بیا او خلکو ویل چې تاسو مونږ څه پته لګی چې دا کتاب الله درکړل کې دې چې کتاب بل ځکه مونږ درای او در هغه پورې یقین نه راځي چې په دې خپل غوږ موریدلی نه چې الله تعالی راته نه ویل چې دا کتاب زماره عام خلک گمراه خلک او دومره غټ داوی چې الله تعالی برته په خپل باندې وي نو هغه نه روسته بیا موسی علیه السلام او بیا کسان ځان سره بولته کوه تور ته په مسلمان دي نو موسی علیه السلام ورته ویل قال موسی علیه السلام ویل هم اولای دوی دغه دي علی اثر زما بقدمون را روان دي یعنی را نږدې دي ما په شاته را پسې دي زه دومره مخکې نه یم راغلی وعجلت الیک ما جلدی کړ لستا طرف ته یعنی زر عالم رب ارب زمال طرز چې تر ناراضی شي پنه کارونو کې جلدی کول تر زمانه سبب جوړیږي ما نه دومره منډه زکه واله تیز را عالم خلکو ته مشاته اړو کتلی نه دي چې تر ناراضی شي قال الله تعالی وتویل فإنا قد فتناك یقینا مونږه په فتنه کې اچول قومک قومستا من بعد کسان ورستا واضلهم السامري او گمراه کړي د هغه در سامري بقوم باندې گمراه سره مسلط کېدل یا شیطانان مسلط کېدل الله تعالی درم امتحاني چې خلک زماوري کړي د شیطان اوري نو اصل کې امتحان د الله تعالی طرف نو خو سبب د گمراهۍ د سامري سامری سوکو د سکار کا او د کم زګین را پیدا شو او د دې اسلامي لخر کې څنګه د پناه واخیستله په دې باندې تفسیر قرطبي تفسیر روح المانی کافی تحقیقات کړي دي اقوال نه نقل کړي دي یو قول پکې دا د سامری د قبطي خاندان سره یو پیراونی قوم سره یو د موسی علی السلام په گاوند کې اوسېدو چې گاوند کې اوسېدل موسی علی السلام یې خصي پیژاندو چې دا د الله تعالی پیغمبر دی لوی سره دی لیکن څوک وایي چې ایمان یې راوړو او بیا ورسته مرتد شو څوک وایي ایمان یې اړ راوړی نه دی د پیراونی قوم سړی او پیراون د دې لپاره مقرر کړی و چې کوم په اړه طرف باندې جتلو ته زموږ سره مزه تر دې بني اسرائیل به دې مزه ګرځي چې بني اسرائیل سره مشورې کوي څه کارونه کوي چې موږ ته پټې میتلا راکړي چې موږ هغه څنګه طریقه کوي دا غوي د پټو د پیراون د پټو ادارو سره او د سره دې کسانو سره پناه غستې بیا پیراون چې کوم دی نو دغه ځګن کې خو د مختلفو مخلوقات بندگی کېدله د غواګانو کېدله د نور او د ستورو د هر څه کېدله د بوتانو کېدله د پیراون هم کېدله هر څه کېدله پیراون په خپل باندې باور سره د غوا بندگی کوله به په خپل د خدای اعلان وکړو دا کیسه روانه وي نو چې پیراون غرق شو د قوم ډوب شو بیا دا غي نورسته موسی علی السلام چې دا کوه تور ته تللی دی سامری سره زبردست موقع شته په قوم کې پر قواعد پیدا کی قوم تاسو نس کی او دغه شاند کې اگر توحید عقیدت یې رکی دا د موقع وګڼل دا قول چې دا دیم قول لې چې اول خو بده کې چې دا قبطي خاندان دی که اسرائیلی دی نو قول به یو قول پکې دا چې یار دا د قبطي خاندان سړی دی موسی علیه السلام ګاونډي دی خو یا دا جوړسته مرتد شوی دی او یا دا چې د مخکې نه کافرو د پیراون دي ادارو سړی دویم قول پکې چې کوم دی د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ دی هغه وای دا اسرائیلی سړی دا اسرائیلی او د مخکینه د غواګانو د عبادتونو قایل اگر چې اسرائیلی خو د غواګانو عبادتونو نه متاثر او د موقع وګڼل او دا جرم را پر سره کو هغه نو دغه نه معلومیږي دا چې د پیراون د قوم نه دی او نه د پیراون د ادارو دی لیکن دا اقوال مختلف اقوال دي چې صحیح نه معلومیږي چې کوم قول به صحیح عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول بکې دا هم نقل لې چې دا سړی چې کوم دی نو دا یو داسې قبیلې سره تعلق لرو چې هغه خلکو د غواګانو د بندګۍ قایل او د پکې د پټ په طریقه باندې راغلی مصر
او ردی مجاهدینو سره ملګری شوی او خپل کوپر یې پټ کړی و او دغه ځګن کې فتنه رابرسېره کړه. دین بل قول پکې دا دی چې دا سړی چې کوم دی نو پارسیوان سړی و دا نه اسرائیلي دی نه قبطي دی دا پارسیوان دی او د غواګانو د بندګۍ قایل دی. مصر ته بس طریقه باندې راغلی د اسلامي تحریک ته ګمراه کولو دپاره دلته کې پناه اخیستل. اخرنی قول پکې دا هم د چې در هندوستان اوسېدونکی او هلته کې چې د غواګانو بندګي د مخکې نه سټارټ عبادت نو بس دغې قایلو او بس طریقه باندې په تجارت په ذریعه باندې په بله ذریعه باندې مصر ته ځان رسولی. یو قول پکې دا دی چې سامري د اصل کې سامرا په دې بني اسرائیلو کې یو قبیله او خاندان دی او په شام کې دا قبیله ډېره مشهوره ده، اوس هم اثار شته دی. نو دا د بني اسرائیلو کې د سامرا قبیلې ته منسوب دی او د ده نوم موسی ابن اسپر نومې دی. سامري او د دې وجه نه وایي چې د سامرا خاندان سره تعلق دی، لیکن دې کې قرآن او حدیث صراحتا نصوص پکې نشته دی چې یاره دا سړی څوک د کوم ځای کې نه را پیدا شو. دا پکې اقوال دي سامري باره کې، لیکن دومره معلومه ده چې سامري دا زرګرو د کارګرۍ نه معلومیږي، ګمراه او قوم یې بېلارې کړی دی. په حدیث البطون کې دا هم ذکر دی، کوم چې اوږد حدیث دی نسائی شریف نقل کړی دی چې دا سامری چې خپل نوم موسی ابن اسپر دی دا په داسې کال باندې پیدا شو چې کم کال باندې فرعون د ماشومانو د قتلولو اعلان کړی چې بني اسرائیل د یو کال ماشومانو وژنئ او د بل کال هغه پرېږدئ چې خدمت کوي. ټول ځکه مه وژنئ چې نسل یې ختم نه شي، بیا به خدمتونه بېګارونه څوک کوي، دا ټکسونه به څوک راکوي او دغه شان ده کې ټول پرېږدئ هم بیا ډېرېږي انقلاب راولي، بیا خو رانه ازادي حاصلوي، دا زموږ ظلم د تخته نه سکوروي بیا نو چې لږي نو بس بیا به موږ ټول عمر له حکومتي او خدمتونه به ترې اخلو. نو په دغه کال باندې سامری پیدا شو، موسی ابن اسپر پیدا شو. مور یې په دې خبره باندې خفه کېدله چې یاره زما مخې به فرعونیان راځي او په دې کور کې به رالالوي وژنې به، دا خو زه نشم برداشت کولی، دا خو ګران کار دی. په یو ټوټه کې یې ونغاړه پټې شپې ووتله او ځنګل ته لاړه، په یو غار کې پنډ کېښودو، په یو محفوظ غار کې کېښودو. کله کله به پام لم تلله چې هلکه په دې غار کې په خپله مړ شي هم ټیک دی، که ځناور یې وخوري هم صحیح ده، چې زما د نظر نه پناه نو بس یې دي. نو په حدیث البطور کې دا دی چې جبرائیل السلام د ده تربیت لپاره الله تعالی مقرر کړو. جبرائیل السلام به دې ته 3 قسمه خوراکونه راوړل، بګین به یې ورته راوړو، شوده به یې ورته راوړل، کوچ به یې ورته راوړل، دا 3 قسمه خوراکونه یې په ده باندې کول او دې په غار کې غټېدو. د جبرائیل السلام بار بار لیدلی او د هغه اثار یې هم پېژندل. وروسته په دې واقعه کې به هم راشي، سورت کهف کې هم غالبا تېر شوي دي چې ده پکې ښکاره اقرار هم وکړه چې سامري په د اسقي منځ کې ما داسې خاوره ور اچوله چې ما د جبرائیل السلام د خپو نه راغستل او د هغې خاوره کې کمال دا د جزخې اواز کې ویل پونګې ویل نه دی، ویل خاوره مې ور اچېله. نو د دې نه معلومېږي چې جبرائیل السلام د سامري هم په صحیح انداز باندې پېژاندو، لیکن دا سړی هم دغه شان ګمراه شو او خلک یې د غوا بندګۍ ته راوبالو، خلک یې خطا کړو، بني اسرائیل یې خطا کړو. لیکن د غټېدلو پرورش د بغار کې شوي دي، جبرائیل السلام په نگرانۍ کې شوي دي، لیکن دغه ټول احسانات د ير کړل او په بل طرف باندې روان شو. نو چې کله موسی علیه السلام ته هلته کې د وحي په ذریعه باندې اطلاع میلاو شوه، فرجع موسی الی قومه، نو واپس شو موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبانه چې غصه و. غضبان ظاهرا چې سړی په دې سترګو د مخ نه د غصې آثار معلومیږي ته غضبان وایي. آسفا او خفه و، زړه یې د خفګان نه ډک و، ظاهر شکل یې د غصې نه ډک و. قال ویل یا قوم ای زما قومه الم یعدکم، آیا وعده نه وکړي تاسو ته ربکم رب ستاسو وعدا حسنا، ښه وعده. ښه وعده څه وعده وه؟ د معلم قرآن د رای مطابق او تفسیر مطابق ښه وعده نه مراد دا وه چې تاسو د الله تعالی ویلي که تور خی طرف ته دیره شئ او موسی علیه السلام روژه ونیسي 10 ورځې او تاسو ته بسماني کتاب تورات میلاو شي، په هغې به خپلې فیصلې کوئ، د هغې نه به خپلې عقیدې عمل معلوموئ. د اوسه پورې خو فرعون تباه کړي یئ، لیکن دې نه بعد به ستاسو اصلاح وشي. نو الله تعالی تاسو ته یو ښکلې ښایسته وعده کړې وه. ابطوال علیکم العهد، ای اوږده شوه په تاسو باندې دغه وعده، یعنې هغه وعده باندې دومره غټ ټیم وخت چې تاسو نه یېره شوه. کله چې څوک چا سره وعده وکړي ډېره زمانه به کې تېره شي، سر نه یېرېږي. نو په دې کې د 10 ورځو څلوېښتو ورځو کې خو داسې غټې وعدې خو نه یېرېږي که نه، تاسو نه څنګه یېره شوه؟ دا نه ده یېره شوې. ام اردتم ان یحل علیکم غضب،
خچ یره شوی نه د دومره په دې صلیخ ورځو کې د دومره خلکو نه واده خو نه یریږي نو آیا تاسو اراده کله ان یحل علیکم غضب چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم تاسو در په طرف نه فخلفتم موعد نو مخالفت هم کړل زما د وادي یعنی دوه خبرې دی خبر ډېر غټه ضمانت یې شوی چې تاسو نه بیر شوی دغه خو نه ده دغه نیټه خو لګه ده نو بس دویمه خبره بیا ده چې تاسو بس دا خو خکل د الله تعالی قهر غضب در په تاسو باندې نازل شي نو ځکه دا کارو